الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، د رجب المرجب میاشته د رجب متعلق خصوصا د معراج د واقعا مونږ تیره جمعه سه عیسی هغه بیان کړو. باقی سه عیسی انشاءاللہ العزیز نن به بیان کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کرا آرام فرماو. حضرت جبرائیل علیہ السلام او سره نور ملائکی دارالی او د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را بیدار کو. دا غزین ځان سره بیت الله شریف ته بوتو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هلته 2 رکعاته نفل وکړو. بیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کی ډډه والا کم چې بیت الله شریف نه بهر ځای پاتې شوی دی دې ته حتیم ویل کېږي. دا د بیت الله شریف حصہ ده.
پدې کې ډډې واله لږ آرام فرما شو. بیا حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام هغوی ورته جنت په لوښو کې د آب زمزم په اوبو کې زړه یې وله غسل ورکړ. زړه یې وله سینې وله چاک سیرې کړه، زړه یې بار ته راویسته او هغې له یې غسل ورکړ. د دنیا د څیزونو نه یې پاک کړ، ځکه مخکې چې څه میلاویږي د هغې دپاره د پاک زړه ضرورت دی. کم سفر چې دی دا ډېر دا د الله سره د ملاقات سفر دی، دې دپاره د پاک زړه ضرورت دی. د څه ضرورت دی؟ د پاک زړه. دا نه چې د انبیاو زړونه څښئ، خو بیا هغې باوجود ورته زړه یې ورته پاک کړ، د آب زمزم په اوبو کې غسل ورکړ. محترمو د هغې نه بعد مهر نبوت پې ووالی شو دوباره. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړو اوږو منځ کې د نبوت یو مهر یو نښه وه، کوم ته چې مهر نبوت ویل کېږي. د هغې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد روان شو. حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام وسری دي فرشتي وسری دي دا هغه بیت المقدس پورې سفر وکړو. په لارې په مختلفو ځایونو کې مختلف د انبیاو په قبرونو باندې تېرېدنو شو، مختلف انبیاو قبرونو باندې. بعض انبیاء علیہ السلام لکه حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکی د الله رسول فرمای زما په لار باندې حضرت موسیٰ علیہ السلام په قبر باندې تیریدلو شو. ما ولیدل چې حضرت موسیٰ علیہ السلام په خپل قبر مبارک کې لګیا دي منځونه کوي، نفل کوي. محترمو د انبیاو اجساد جسم بدن دا الله رب العزت په ځمکه باندې دې خوړل حرام کړي دي. د انبیاو جسم ځمکه نه خوري، دا روغ موډ پراته په خپلو قبرونو کې. محترمو د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته لاړ، هلته تشریف یوړو، هلته بیا یې مونځ کو. تېره جمعه مونږ ویلي وو چې اذان وشو، د هغې نه بعد سپونه نیغ شو، اقامت شو. مونږ وایي چې څوک به مخکې کېږي؟ فرمایي حضرت جبرائیل علیہ السلام زه د لاس نه ونیولم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي زه یې مخکې کړم چې ته جمع ورکړه، امام الانبیا یې وګرځو، د ټولو انبیاو امام یې وګرځو. او دا چې شاته ولاړو دا انبیا علیہ السلام. مونږ د هغه پیغمبر امتیان یو چې کوم امام الانبیا دی. دومره لوی اعزاز الله ما او تا ته راکړی دی. محترمو د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې مونځ وکړو، هغوی ته یې جمع ورکړه. دا بېله مسله ده. علما کرام فرمایي آیا دا نفل و که څه فرض مونځ و؟ نو یو قول پکې دا دی دا فرض مونځ و، خو د یو قول مطابق دا نفل منځو، نفلی منځونو. د هغې نه بعد محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ځای نه سفر پاس اسمان ته شروع شوی دی. چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبي اسمان ته ورسېده، حضرت جبرائیل علیہ السلام د لومبي اسمان دروازه وټکوله. دا هغه ځای نه دربان ورته تپوس کوي څوک یې؟ وی زیم جبرائیل علیہ السلام او ما سره فرشتي دي او د دواړو جهانو سردار آخري پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته متعلق د تپوس کی اله دته د راتلو حکم شوی دی، استازي ورته لېږلی شوي دی که نه بغیر تپوس نه او بغیر اجازت بر روان دی، بغیر د استازي نه؟ وی نه جی الله ورته استازي را لېږلی دی، په وینا باندې روان دی، الله یې ځان ته غواړي. چې کله دروازې کلاو شي په لومبي اسمان د حضرت آدم علیہ السلام سره ملاقات شو. یو بابا دی ناست دی،
حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته اللہ رسولہ پدې بابا باندې سلام وایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام ویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام هغه جواب ورک. دا غې نه پس وتا دعائیه کلمات وی مرحبا وته وی مرحبا یا ابن صالح و نبی صالح، اے نیک اولادو نیک نبی ستا ته مرحبا دی هر کلی وی ما ته. محترم دا د لومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات علماء کرام عجیبه نقطې د وړې وړې خبرې نه راوباسي. وی په دې لومبي ملاقات کې د آدم علیه السلام سره چې ملاقات وشو، وی په دې کې یو دې خبرې ته اشاره وه چې ستا نیکه یعنی آدم علیه السلام زمونږ نیکه او پلار د ټول آدم د ټول انسانانو پلار دی. حضرت آدم علیه السلام دا الله رب العزت د یو دشمن په وجه جنت نه راایستی دی او چرته راوستی دنیا ته. نو بدی کې دې طرف ته اشاره و چې د الله رسوله تب هم د خپل د دین د دشمنانو د وجه نه مکه مکرمه پرېږدي او مدینې منورې ته به هجرت کې. دې طرف ته پکې اشاره وه. د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم وکتل چې حضرت آدم علیه السلام چې کله ښي طرف ته وګوري نو د هغې سیټ ته ښي طرف ته شکلونه جوړ شوي دي، شکلونه دي، صورتونه، صورت دی د انسانانو. چې ښي طرف ته وګوري خوشحاله شي، چې د ګس طرف ته وګوري وي خفه شي، په ژړا شي وجاړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه السلام تپوس کوي دا څوک دی چې یو خوا وګوري نو په ژړا شي، بل طرف ته وګوري په خندا شي، دا سیډونو ته دا خلک څوک دي؟ وی دا د حضرت آدم علیه السلام ښي طرف ته هغه اولاد دی چې کم نیک عمل اولاد دی، دیندار اولاد دی. نو د خپل پلار حضرت آدم علیه السلام کې ورته وګوري خوشحاله شي، ځکه نیک اولاد ته خوشحالېدل پکار دي، دا د ایمان تقاضا ده. مونږ خو ګورئ بد عمله زوی ته خوشحالېږو خو چې ډېرې پیسې راوړي ارامې. مونږ هغه اولاد ته خوشحالېږو چې د غیا پړ نه اوړي د پټي نه ښه مضبوطه. هغه بچي ته خوشحالېږو چې خشاک لوی پیټې را په سر کړي، دا تپوس نه کوو چې ونې دې سرکاري والي که نه، دا تپوس نه کوو. او هغه بچي مو خوښي چې کم بچي جماعت ته ځي، مدرسې ته ځي، چې د ټوپې په سري د چا په کار کې کار نه ساتي، جنگ جګړې نه کوي. مونږ وایو مړه دا خو د هېڅ سم نه دی، بېکاره اونده کې لوښې دی. هغه بچي زمونږ نه خوښ دینداره بچي، پیسې ډېره راوړي، دې ته نه ګورو حلالې دي که حرامې دي. دغه بچي هغه مو هم خوښي، د هغه بیبي مو هم خوښوي، د هغه بچي مو هم خوښي. محترمو آدم علیه السلام چې هغه اولاد ته ګوري چې کوم دیندار دی، خوشحاله شي، په خندا شي. بیا دې ښي سیټ ته وي دا هغه اولاد دی چې کوم بد عمله خلک دی. د آدم علیه السلام په اولاد کې چې کوم بد عمله دي، الله دې موږ د بد عملو خلکو د لیست نه زموږ نمونه محفوظ ساتي. الله دې د بد عملۍ نه، د خپلې نافرمانۍ نه موږ محفوظ کړي. و چې کله دوی ته وګوري په ژړا شي، په ژړا شي. اوس ما دا سوچ وکړو که موږ نیک اعمال کوو د خپل نیکه د حضرت آدم علیه السلام د خوشحالۍ ذریعه ګرځي. کله کله چې موږ دا ملګري بعضې وخت کې وایي دا پلانکي کار کوو، د پیغمبر علیه السلام به موږ نه په روضه مبارکې خوشحالېږي. دا د پیغمبر امتیان هغه ته دا اعمال پیش کولی شي، نیکو اعمالو باندې پیغمبر خوشحالېږي، زما امتیان نیک اعمال کوي. او چې کله د امت بد عملونه پیغمبر ته وړاندې کېږي، ستا پلانکي امتي دا بد عمل کړی، نن بیګای شپې دا بد عمل کړي، نن ورځې دا بد عمل وکړو، نن ورځې دا ګناه وکړه،
محترم انبیاء علیہ السلام خاص کے خصوصاً زمون پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ مبارکه کې الته خفه کیږي، ډیر زیات خفه کیږي. محترم خپل پیغمبر خوشالول غواړي که خفه کول غواړي؟ خوشالول غواړو، نو خوشحالي کې په نیکو اعمالو باندې الله دې موږ ته نیک اعمال آسان کړي. محترم د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریم آسمان طرف ته دویم آسمان طرف ته سفر شروع کو. دویم آسمان طرف ته چې کله سفر شروع شو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات په دویم آسمان کې د حضرت یحیی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام سره شوی دی. او التم چې کله ورتله نو دربان ته پوس کوي څوک د سری دی. جبرائیل علیہ السلام تو ما سره د آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را سره دی محمد صلی الله علیه وسلم. بیا د هغې نه بعد محترمو دریم آسمان طرف ته سفر کوي. دریم آسمان کې د حضرت یوسف علیہ السلام سره ملاقات کیږي. د الله رسول چې کله د معراج د واقعه نه بعد د حضرت یوسف علیہ السلام تذکره کوله، وی زما ملاقات په دریم آسمان کې د حضرت یوسف علیہ السلام سره وشو. وی الله ولا ډیر ښکلی ښایست ورکړی، الله ولا عجیبه جمال ورکړی، ډیر ښایسته ډیر ښایسته شکل و صورت الله ورکړی. محترمو داغه د حسن تذکره سورت یوسف د هغې نه ټول ډک دی. محترمو د واقعات نه د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت جبرائیل علیہ السلام او حضرت میکائیل علیہ السلام روان دي سلورم اسمان ته. د حضرت ادریس علیہ السلام سره هلته ملاقات شو. حضرت ادریس علیہ السلام سره د هغې نه بعد په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیہ السلام سره ملاقات شو او ټولو ته دعاګانې کولې. هر نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د دعا کوي، د خیر دعاګانې ورته کوي. محترم د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږم آسمان طرف ته سفر شروع کو. دربان ته جواب ورکوي چې تا سره څوک دي؟ جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې زه جبرائیل یم، میکائیل علیہ السلام را سره دی، او دوانو جهانو سردار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را سره دی. د الله په حکم را روان یو، بر د الله ملاقات ل روان یو. د هغې نه بعد دروازه کلاویږي د شپږم اسمان، او هلته کې د حضرت موسی علیہ السلام سره ملاقات کیږي. ملاقات شو، دعا یې ورته وکړه، دعایه کلمات ویلی شو، سلام جواب ملاو شو. د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دواړه ملایکې وم اسمان طرف ته روان شو. وم اسمان ته ورسېده، دروازه وټکولی شو د اسمان. دربان ته پوس کوي څوک د سری دی؟ وی دوانو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم را سری د الله په حکم را روان یو. هلته ورسېده، دروازو ته کلاو شوه، مرحبا ورته وویلی شو. یو مشر ناست دی او فرمای هلته بیت المعمور دی. بیت المعمور چې عین د خانه کعبې د پاسه دی، چې څنګه دا دلته خانه کعبه ده، بلکل د دې د پاسه پاس په اووم اسمان د دې د پاسه بیت المعمور دی. او د دې نه 70,000 فرشتي طواف کوي، حج کی طواف کی لګیا دي په یو وخت کې. او 70,000 فرشتي چې چا یو پیر طواف کړی دی د هغوی بیا دوباره نمبر له اوسه پورې نه دی راغلی. د هغه وخت نه د اوسه پورې د کله نه الله رب بیت المعمور جوړ کړی دی. څومره وخت شو، د الله څومره لوی مخلوقات دي، څومره فرشتي دي. 70,000 فرشتي په یو ټیم
طواف کوي او بیا د هغې نمبر په قیامت پورې نه راځي. څومره فرشتي دي. زما او تاسو سره چې دوه درې شیزونه سیوا شي په هغې باندې بیا سم ځانه څه جوړو. د الله سره ورې بلاشي ملایک دي، فرشتي دي، بلاشي مخلوقات دي. او ما او تا پکې ډېر معمولي غونده کې په جسم په لحاظ سره ورکوټې غونده کې مخلوق یو. 6 فوټه بدن به څه بدني، دومره کمزورې بدن به څه کم بدني چې د غاښ درد لا شي نه شي برداشت کولی. دومره کمزورې بدن به څه بدني، په غوږ کې لږ دانه راوخیږي غونډه شپه بې ارامه یو. دا به څومره کمزوري یو مونږه. خو محترمو الله راله ګوره یو مقام را کړی په خپل ځای چې اشرف المخلوقات یو. محترمو د هغې نه بعد حضرت ابراهیم علیہ السلام بیت المعمور ته ډډه والی ده، هلته ناست دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام په ځمکه باندې د الله کور بیت الله شریف آباد کړی دی. الله ورته د هغې صله هلته ورکړه، د بیت المعمور په خوا کې ورته ځای ورکړه. چا چې د الله کورونه آباد کړي الله رب العزت به د بیت المعمور سره یو ځای کوي انشاءالله العزیز. چا چې د په مخ د ځمکه باندې د الله د کور خدمت کړی دی، چا د الله د کور کې صفایي کړې ده، چا چې ګن لرې کړی، چا ته یخته لرې کړي، چا پکې د اوبو خدمت کړی، چا پکې نور څه خدمت کړی. محترمو ای خلکو ته الله رب العزت قیامت په ورځ کوم لوی اعزاز ورکوي. یو خبره ذکر کوم، وی د قیامت ورځ چې کله راشي کم خلک چې د الله کور آبادون کی هغه د اعمالو په ذریعه لازمی عمل پکې لازمی دی چې مونږ کوي، تلاوت کوي، ذکر کوي پکې، او بدی کې نیک اعمال کی په نیکو اعمالو آبادی. مساجد بدی باقی شیزونو باندې ښایسته کیږي، آبادی کی په نیکو اعمالو. یو خبره یاد ساتئ، که ډېر ښایسته مسجد دی، ایسیګان پکې لګېدلي د یخنۍ لپاره چې موسم کله یخي نو هغې لپاره هیټرې لګېدلي، لاندې د کارپټ په ځای پکې فومونه لګېدلي دي، قالینونه لګېدلي، ښایسته دروازې دي، خو چې محترم مونځ پکې نه کېږي. دا مسجد دا ویران دی. دا مسجد په ځای د جوړونکي د دعا لپاره الټه خیرې کوي چې رب د تام دقسې شړ کې څنګه چې موږ شړ کړی ما. محترمو د هرې محلي جومات دا خپل د علاقې خلکو ته یا دعا کوي یا د خیرې کوي. که دې آباد کړی دی مونځ پکې کوي، تلاوت پکې کوي، ذکر اذکار پکې کوي، خو دعا درته کوي. او که نه که راځي ورته صرف د جنګ جګړو دپاره راځي یا د دنیایي خبرو دپاره پکې راځي، دا مسجد بیا خیرې کوي یا یې آبادۍ نه دا مسجد د خیرې کوي. د مسجد خپل آداب دي، الله یې دغه آداب زمونږ نصیبه کړي. محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم د هغې نه بعد په مختلفو ځایونو باندې وګرځولی شو، په جنت باندې مو ګرځولی شو، په جهنم باندې د هغې ورته وښودلی شو، د امت بعضې خلک ورته وښودلی شو، په هغې کې د امت اعمال هم ورته وښودلی شو. احادیث مبارکو کې ابو داود شریف یو حدیث ذکر کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي مونږ په سفر روانو د معراج په سفر باندې، و یو بوډۍ راته آواز وکړو، ما ته جبرائیل علیه السلام ووی چې د الله رسوله توجه مه ورکوه. ما ته چې کله پې تیر شو ما چې دا څوک توجه مه ورکوه. ما ته وویلی شو چې دا دنیا ده، تا ځان ته مایله کوي، ستا څه کوي ځان ته مایله کوي. او دنیا دقه عمر دی، د بوډۍ د مرګ څومره عمر پاتې بوډۍ بابا بوډۍ لږ عمر بیا پاتې که نه، په دقه دنیا زندگی ده، تا ځان ته مایله کوي، تا خپل ځان ته مایله کوي او د الله د دین نه دې لرې کوي. بیا فرمایي په یو ځای باندې تېرېدنه شو، وی مونږ ته
یو جماعت باندې تیر شو د خلکو سه یو غونډه وه امام چې کله په هغې باندې تېرېدلو شو وی هغوی مونږ ته سلام وکړو السلام علیکم راته وی د جبرائیل علیه السلام د جواب کې وی د الله رسوله دوی له سلام جواب ورکه ما له سلام جواب ورکه بیا وفرمایل دا ستا دا د الله رب العزت طرف نه هغه خلک دي کوم انبیا علیه السلام دي محترمو دې دوران کې فرمای په یو قوم باندې زموږ تېرېدلو شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای د هغوی نوکان د تانبي وو تانبي نوکان یو د څه شي نوکان یو تانبي نوکان یو وی خپل مخونه او خپلې سینې پرې راګرولې د غوښې ځان نه لرې کولې وی ما تپوس وکړو د جبرائیل علیه السلام نه چې جبرائیل دا څوک دي دا کم خلک دي وی ما ته وویلی شو دا هغه خلک دي دا هغه خلک دي چې کم غیبت کوي د مسلمان رور غوښې خوري الله پاک په دې عذاب مبتلا کړي دي نن د خپل ځان نه غوښې راشو کوي دا به تر قیامته پورې دا دوی عذاب دی الله دې موږ د غیبت نه وساتي او غیبت حدیث مبارک کې راځي الغیبت اشد من الزنا دا زنا نه زیات خطرناک چیز دی او د ټول نه زیات چې مونږ کوو نو دا غیبت کوو که مسجد کې کینوم غیبت که حجره کې کینوم غیبت که د کشرانو سره کینوم غیبت او که پردو سره کینوم غیبت او غیبت څه ته وایي تاسو به اوس وایئ چې استاد جي پلانکي کې یو کار وما ووي نو خیر دی که نه نه که په کینه و دې ته الزام وي دا د هغې نه زیات غټ جرم دی وی غیبت دې ته وایي چې یو سړي کې یو کار پکې دی یو غلطي پکې ده او ته خلکو ته ډنډوره کې وی مثلا زه به ته یو خبره وکړم یو کس دی هغه دلته کې مونځ نه کوي او ته چا سره کښېنې یاره زمونږ کلي کې غونډ خلک مونځ ګزار دي خو یو پکې بېلمازه دی څه نوم یې د پلان کې دی ته غیبت وایي مې وایه اگر چې ګناه کوي د هغه ګناه به خلکو ته نه ښیې دې ته غیبت وایي غیبت نور څه ته وایي نو مونږ به د غیبت نه ځان بچ کوو دا د قیامت په ورځې پورې به د دوی دا سزا وي چې خپل مخ په خپلې سینې به راشوکوي په نوکانو باندې تانبي په نوکانو باندې په یو بل قوم باندې زموږ تېرېدلي شو وی په هغې کې کسان دي په نیر دي په هغې کې لامبو وایي نیر دي په هغې کې لامبو وایي او د هغوی خوراک کاڼي دي کاڼي خوري بس ګوري کاڼي خوري ما ته وویلی شو چې دا هغه خلک دي چې کوم سودخواره دي د دوی سزا دا ده اوس کاڼي خوري حلال مال و هغې نه خوړو سود حرام به کول دا یې سزا ده چې اوس کاڼي خوراک څه آسان کار دی لکه مونږ ته چې په روټۍ کې دوق عمره لږې شانتې شګه راشي مونږ په ښځه باندې سر او مخ یو کړي بیا تا په ما باندې کاڼي وخوړل دا دې څه چل کړی دی او بیا چې د خوراک صرف کاڼي نو بیا به څه کوو الله دې مونږ د غیبت نه او الله دې مونږ د سود نه محفوظ وساتي محترمو فرمای په یو قوم باندې تېرېدلو شو او قوم داسې و چې په هغې کې یو صاحب دی د هغه سر په غټ کاڼي باندې ایښتلی کېږي په څه باندې په یو غټ کاڼي باندې غټه تیږه ده رالي او دا سر وله پې ولي وی هغه سر یې په کاڼي باندې داسې شي ولګي چکني چکني شي دڼیا دڼیا لاړ شي ټوټې ټوټې شي د هغې نه بعد وی کاڼي لرې ورغړي لاړ شي وی دا کم کس چې پې ګزار کوي دې کس لاړ شي د کاڼي د راغستو دپاره و چې دې کله لاړ شي او راځي واپس سر الله پاک دوباره سم کړي وی بیا پې وله په تیزه باندې ګزار ورکړي چغې وخي کاڼي بیا لرې ورغړېږي لاړ شي د هغې نه بعد بیا دا کاڼي راوړي د سر بیا جوړ شوي وی دا د سزا ده وی دا څوک دی وی چې دا کس دی چا چې قرآن ویلی دی بیا یې هیر کړی دی چا چې قرآن ویلی بیا یې خیر کړی دی راغستی نه دی محترم خپل ګریوان کې سوچ وکړو
ما کله قرآن ختم کړی بیا مې څو پیرې راغستې هر سړی خپل ګریوان کې سوچو کې چا باره کې څه نشم ویلی زه خپل ځان باره کې هم سوچو کم تاسو د خپل ځان باره کې سوچو کې دا قرآن مونږ کله قرآن ختم کړی بیا مو کله راغستې دي صرف روزه په روزه چې چېرته راوایلو محترم داسې نه کوو تو قرآن روزانه ځانله ترتیب جوړ کو یو آیات ولې نه مونږ تلاوت کو یو آیات حالانکه حق د قرآن دا دی چې کم سے کم په کال کې د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول دا دی او مسلک او مذهب دا دی چې په کال کې یو پیر ختم دا په مسلمان لازم دی دا د قرآن حق دی دا څه شی دی د قرآن حق دی دا ادا کول پکار دی بعض علماء کرامو ذکر کړي په 2 ورځو کې د قرآن حق دا دی چې دا ختم کی یو منزل دی قرآن روزانه یو منزل ویل دا د قرآن حق دی محترم د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو داسې کس باندې تیر شو چې د هغه خولې ته چاړه نیولې شوې ده دا وخت کې وله شلی د دې غوږه پورې وشلی دا بل وخت کې وله د بل غوږه پورې وشلی دې چغې وایي کرکې وایي چې کله د یو غوږ ته خوله ورسېده وخت کې وشلیږي نو چې کله دا بل شلی دا یو جوړ شوي او دې ورته چغې وایي کرکې وایي تکلیف پې تېرېږي وی تپوس یې وکړو دا څوک دی او دا ولې وی جي دا هغه کس دی چې کوم چغلخور دی چغلي کوله مونږ چې 2 کسان جنګو که نه چغلي کوو خواښې څخه جنګو دارنګې انګور او خواښې جنګېږي 2 کسان جنګي او بل چغلي کوي یا ګاونډي جنګې او چغلي پکې کوي پلانکي دا کړی او لنګري دا کړي دي ای کې د په منځ کې پکې چغلي کوي دغه چغلخور د ده سزا دا ده محترم الله رب العزت زموږ استاسو نور هم داسې قومونو باندې تېرېدل داسې د امت د اعمالو ته ښودلي شوي دي چې دا اعمال کوي نو د هغې سزا به دی دا ټول نه دی الله پاک موږ محفوظ ساتي د هغې نه بعد د الله رب العزت سره د ملاقات او د ملاقات کې بیا کم تخائف او تخفې ورته میلاو شوي دي د هغې به انشاءالله العزیز را روان جمعه باندې بیا بحث کوو الله دې موږ تاسو ته په رښتو خبرو باندې عمل لا نصیبه کړي او الله رب العزت زموږ ستاسو اورېدونکو ویونکي او څومره ملګري چې دې کې شرکت کړی دی الله رب العزت دې ټولو خوشحالۍ نصیبه کړي الله دې موږ ته عمل لا نصیبه کړي څومره سامعین اورېدونکي دي الله دې په هغوی ته عمل لا نصیبه کړي ربه مونږ د هغه نافرمانونو ساده چې په کوم باندې ناراضه کېږي رب زمونږ هغه اعمال نصیبه کړه چې په کوم باندې راضي کېږي په کوم باندې ته خوشحالېږي ستا حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشحالېږي رب هغه اعمال مو نصیبه کړي رب زمونږ بچي دینداره کې حیادار او پردهداره کې څومره مسلمانان وفات شوي دي مغفرت نصیبه کې خصوصا د اجمل دي د اکبر لادي والد سے وفات شوي دي ربا ته قبر جنت باغچې وګرځې د کلی محله کې څوک هم رشتہ دار وفات شوي د ټولو رب ته مغفرت نصیبه کې ربا څومره مسلمانان بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره دائمه نصیبه کې څومره مسلمانان مسافر مرګري دي که په ملک دي که بهر ملکونو کې دي رب ته امداد نصرت او مدد وکړي رب چا اولاد نارینه نشته نارینه اولاد نصیبه کې چا زنانه اولاد نشته زنانه اولاد نصیبه کې رب چا کورونه نه دي آباد کورونه آباد کې چا خپل کورونه نشته رب خپل کورونه ورته ورکړي رب د عزت مال د عزت زندگی راته نصیبه کې د حلال مال راته نصیبه کې د حرامو نه مو ساتي رب امتحانات د مدارسو د سبا نه شروع کېږي د هفتې ورځ ده څومره مرګري نارینه او زنانه ماشومانې یا ماشومان دي نوجوانان عالمان او طالبات امتحان به ورکوي رب د امتحان کې پاس کی رب دا امتحان د دنیا امتحان کې پاس کی د آخرت په امتحان کې پاس کی رب دا څومره سبقونه د طالبانو مدارسو کې وي رب په دې باندې مونږ ټول ته عمل لا نصیبه کې رب د عالم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي رب د خیر ذریعہ وګرځي څومره مرګري مجاهدین لګیا دي جهاد کوي د کفارو سره لاس په لاس جنگيږي رب داوی امداد نصرت او مدد وکي داوی امداد نصرت او مدد وکي د کورونو امداد او نصرت او مدد وکي د کورونو ضرورتونه پوره کړي کوم مرګري ستا پر پلار کې لګیا دي رب هغه
دعوت او تبلیغ په میدان کې دي د هغوی د کورونو حفاظت وکړي رب د هغوی د بچو حفاظت وکړي رب د هغوی د اولاد حفاظت وکړي د عزتونو حفاظت وکړي رب دا تګ او دا وختونه لګولې د ټول عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځئ رب ټول عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځئ رب موږ ټول ته د دین مرګرتیا نصیبه کړي خلک چې کوم د دین محنت کوي رب د هغوی سره محبت کوونکي جوړ کړي د هغوی امداد کوونکي مو جوړ کړي د هغوی سره تعاون کوونکي مو جوړ کړي څومره مدارس دي پای کې دستاربندۍ شروع دي حافظان عالمان الحمدلله دستاربندۍ کېږي رب ټول حافظان عالمان مفتیان حضرات د ټولو رب ټولو روان جون دا ښایسته کې ضرورتونه رب د غیبي امداد نصرت او مدد وکړي دنیا هیڅ چاته رب ته محتاجه کوي رب موږ ټول ستا محتاج یو زموږ ضرورتونه رب ته پوره کړي رب زموږ په دې مدرسه ابوبکر صدیق کې رب دستاربندي ده شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس سے برازي رب دغه نور علماء کرام برازي دغه راتګي رب د عالم د پاره د خیر ذریعہ وګرځي د کلی د پاره د خیر ذریعہ وګرځي رب ته په خیر باندې راولي د ملمنو څومره ملمانه راځي د هغوی د راتګ د علاقې د پاره د خیر ذریعہ وګرځي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک